أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. دریم سپارہ دا سورة آل عمران آیت نمبر 10 تے لسم آیات دا سورة آل عمران. او زمانگا درس نمبر دے دریم درس نمبر 3 دے. پدی لسم آیات دا سورة آل عمران کی تزہید پی دنیا دے او تخویب دے یرا دا منکران دا توحید تا چی سوک دا توحید دا مسئلی دا اللہ دا یوالی دا مسئلین انکار کی نو آغی تا تخویب دے یرا دا. اللہ رب العالمین فرمائی ان الذین یقنا آکسان کفرو چی کفر کڑے دے لن تغنی عنہم ہچ چربا فیدہ ورنکی دیوتا ہچ چربا لرک نکی دیونا اموالهم مالون دیو ولا اولادهم او نا اولاد دیو من اللہ شیئا دا عذاب دا اللہ تعالی نتشے د دیو مالونه او د دیو اولاد هغه د دیو د الله د عذاب نخلاص نکي او د الله د عذاب نه بچ نکي. یعنی که کافر او مشرک خپل مال خیرات کی یا د هغه اولاد صالحي او نیکی یا د هغه نه د مال فدیه ادا کوي دا به قبول نشي. لن تغنیا اغنا په معنا د پکولو او د پیدې ورکولو سر راځي چې هیڅ پیدا به دیو تورنکی او د دیونه به د الله عذاب لري نکی. ان الذين يقينا آکسان کفروا چې کفر کړي دي لن تغنی عنهم هیڅ پیدا به ورنکی دیو ته اموالهم مالونه د دیو ولا اولادهم او نه اولاد د دیو من الله شیئا د عذاب د الله نه شي. یا د سیمانو کا چې لن تغنی عنهم هیڅ چری بلرین کی د دیونا اموالهم مالون د دیو ولا اولادهم او نه اولاد د دیو من الله شیئا د عذاب د الله نه شي. واولئک هم وقود النار او دا کسان خشاک د اور دی کدأب آل فرعون. وس دا ذکر د منکرینو مخکینو دی د پاره د مثال د عذاب. الله وای کدأب آل فرعون دا پمانه د حال او د عادت سره او دارنګي الله تبارک وتعالى د مخکینو حال بیانای. الله وای کدأب آل فرعون حال د دیو پشان د فرعونانو دی والذین آکسان من قبلهم چې مخکیو د دیونا کذبوا بآیاتنا دروجنتی کولا زمون پایاتونو باندې فاخذهم الله بذنوبهم ونول دیولر الله تعالی په سبب د گناهونو د دیو باندې. والذین من قبلهم وایین هغه کسان چې مخکې د دې فرعونانو نه او من بعدهم ونوای ورستو د دیونه دایونه وای زکه چې د فرعون د هلاکت نورستو په هیڅ قوم باندې د سی عذاب نه راغلی چې ټول پکې غرق شوی او ټول پکې ختم شوی. د فرعونانو نورستو په هیڅ قوم باندې د سی عذاب نه راغلی چې ټول داغي بیخکندی شوی او ټول ختم شوی او ټول باندې عذاب راغلی. ان پرادن عذاب راغلی دی خود سه ټول باندې ټول قوم باندې یو ځل باندې نه راغلی. نو زکه والذین من قبلهم ویل شو والذین من بعدهم نه ویل شو. والذین آکسان من قبلهم چې مخکیو د فرعونانو نه کذبوا بآیاتنا دروجنتی کړي وا زمون پایاتونو باندې فاخذهم الله نونی ول دیولر الله تعالی بذنوبهم په سبب د گناهونو د دیو باندې. والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب والده. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. دا اوس خطاب دی په باره د موجوده کافرانو کې. یعنی دیو دی هم په خپل مال او ډېر ډلې باندې غرور نه کوي تکبر دی نه کوي. زر دی چې په دنیا کې مغلوب شي کمزوري بشي او په آخرت کې به جهنم ته داخل شي. قلوا یا پیغمبر للذین آکسانو تا کفروا چې کفر کړي ستغلبون ناظر دے چې تاسو به کمزوري شي مغلوب بشي په دنیا کې
وتحشرون الى جهنم او تاسو بجمع شي جهنم تا فاخرت کی وبئس المهاد او ډیر بد زید او سیدو دے دا جهنم ډیر بد زید تیار شوی دے دا جهنم قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا وس دا ذکر د واقع د بدر دی د بدر چې کوم غزا شوی اولنې واقعه وا په اسلام کې اولنې غزا وا مثال د عذاب د منکرینو او زیره د پاره د مؤمنانو او اشاره ده چې ډیرواله د افراد د هیڅ پیدا نه ور کوي په وخت د نزول د عذاب الهی کې مؤمنانو لیدل کافرانو لرا چې دا رضان نه د چن لیدل او ډیرو یا ډیر زیات په اول حال کې او کافرانو لیدل مؤمنانو لرا ډیر زیات په آخري حال کې او دارنګي مینز حال کې دام ډیر لیدل سورۃ انفال 44 نمبر آیات کې د دې ذکر دی نو په دې آیات کې یارونهم کې چې کوم ضمیر د فاعل له ندا مؤمنانو ته او ضمیر د مفعول کافرانو ته راځي دي او په عکس سره دوه جایز دي نو دا د بدر واقعي طرف ته اشاره ده او په دې کې مسلمانانو ته زیره دي او منکرینو ته مثال د عذاب دی او دا شاندا خبرم په ثابت شو چې ډیرواله د افرادو او دا دارنګ ډیرواله د اسبابو د هیڅ پیدا نه ور کوي بلکې هغه چاته پیدا ملويږي او هغه څوک بزوروري چې څوک د الله تبارک وتعالى تابعداري قد کان لکم یقینا اشتری استاسو د پارا آیت النخا فی فئتین پبارد آغا دو ڈلو کی التقطا چی مخامخ شویدا د یو بل سرا دو ڈلی وی یو ڈلا د مسلمانانو وا یو ڈلا د کافرانو وا فئتن یو ڈلا تقاتل فی سبیل اللہ جنگی دلا پلارد اللہ تعالی کی و اخرى کافرتن او بل ډله د کافر وا بل ډله د کافر وا چې دا د پلار د شیطان کې جنگیدل د الله په خلاف باندې يرونهم لیدل دیو یو بل لرا مثلین د خپل ځان دو چن رأی العین په ظاهر د سترګو باندې لیدل دیو یو بل لرا یعنی دی مسلمانانو کافران لیدل او کافرانو دا مسلمانان لیدل خو لیکن په ابتدا کې په منځ کې په آخر کې احوال مختلفو رأی العین په ظاهر د سترګو باندې یعنی دا پاسې په داسې حال باندې او په ظاهري نظر باندې دا شنور حقیقت جدا او حقیقت داو چې کافر ډیرو مسلمانان لګو حقیقت داو والله یؤید بنصره الله تعالی مضبوطی په خپل امداد سره من یشاء چاله چې خوښي ان فی ذلک یقینا پدې کې لعبرتن خامخ عبرت ده پدې کې عبرت دی او ډیر لوی عبرت دی د تنوین دا د تعظیم د پاره دی د هدایت او د بصیرت د پاره پکې لوی سبق پروت دی ان فی ذلک یقینا پدې کې لعبرتن خامخا پورا سبق دی ډیر سبق دی یا خامخا ډیر عبرت دی لأولی الابصار دا عقل والو د پاره دا عقل والو د پارا او د عقلمند خلکو د پارا او د پوی د خواندانو د پارا پدې کې ډیر زیات عبرت پروت دی ترجمه دوباره ووري ان الذين يقينا آكسان كفروا چکو پرې کړه دي لن تغني عنهم اموالهم هیڅ پیدا ورن کې دیو تا مالونه د دیو او نا اولاد د دیو من الله شیئا دا عذاب د الله نه د شي واولائک هم وقود النار او دا کسان خشاک دور دی کذاب آل فرعون حال د دیو پشان د فرعونانو دی والذین من قبلهم او کسان چې مخکې د دیونه کذبوا بیااتنا دروغجنتي کوله زمنګ پایاتونو باندې فاخذهم الله ونول دیولر الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو باندې والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ولري قولوا یا پیغمبر للذین کفروا آکسانو تا چې کفر کړي دي ستغلبون زرد چې تاسو به کمزوري شئ وتحشرون الی جهنم او تاسو به جمع شئ جهنم ته وبئس المهاد او ډیر بدځي دو سیدو دے دا جہنم یا ډیر بد سے تیار شوی دے دا جہنم
قد کان لکم یقینا اشتر استاسو د پار آیت النخا فی فیاتین په بار دا غدو ډلو کې التقطا چې مخامخ شوي د یو بل سره فیاتون یو ډله وا تقاتل فی سبیل الله چې جنگي دلا پلار د الله تعالی کې مسلمانانو والا ډله او اخرى کافرة او بل ډله د کافر وا چې هغه پلار د شیطان کې جنگي دلا د الله په خلاف باندې يرونهم لدل دیو یو بل لرا مثلیم د خپل ځان دو چن رأی العین په ظاهر نظر دسترو باندې والله یؤید بنصره الله تعالی مضبوطی په خپل امداد سره من یشاء چاله چې خوښي ان فی ذلک لعبرة یقینا پدې کې خامخ عبرت دی لأولی الابصار دا عقل مندو د پارا دا عقل خوندانو د پارا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك